بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اسٹیج پر موجود قومی وطن پارٹی ضلعی سینئر وائس چیئرمین استعمال خان، ضلعی جنرل سیکرٹری مفتی فرحات صاحب، حلقہ کے 56 چیئرمین جاوید حسین خان، جنرل سیکرٹری جاوید خان، دلته کې موجود د آوازو یون کونسل یا سید جان صاحب، سرور لالا او زما د سټیشن کلي او د سټیشن ویلیج کونسل ملګرو، مشرانو، عزتمندو، السلام علیکم. ټولو کې اول خو زه د خپل لخوا د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو لخوا تاسو دار کلیم ویم او دا یقیندانیم دلو در کومه چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجہد کوو او انشاءالله دا قام او دا علاقه به په ترقۍ په لار روانو. زه په دې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په دې ګرمۍ کې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو رالی او په پارټۍ کې شمولیت اختیار کو. جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ باندې د اعتماد اظهار وکړو. انشاءالله دا اختر تیر شي، بیا به راځو هلته کې سټیشن کې هم پروګرام کوو او دا سلسله به نور هم هلته کې تیزو به او نور به هم هلته کې منظم کوو به ځان باندې. مخکې مفتی صاحب هم خبرې وکړې او جاوید خان هم خبرې وکړې، سرور لالا هم خبرې وکړې. بنیادي طور باندې که وګورو نو په دې تنګي تحصیل کې که لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري نو هغې کې د جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ یو ډېر لوی لاس دی. اوس هم که تاسو وګورئ د آبازو نه واخله تر د میرآباد پورې دا سړک دا هم د قومي وطن پارټۍ د وجې نه هلته کې دغه شوي او لوی دغه شوي هغې لحاظ سره کله چې دا حکومت راغلی دی کمې تیارې منصوبې چې وي، کمې چې منظورې منصوبې وي، په کوم باندې چې کار شروع شو هغې باندې هم کار ودرېدلی دی. بله ورځ یو وفد راغلی و او هغې همداسې یو روډ و د هغې باندې کار بند و. دا د هغې کو چېرې دې کې څه کوشش وکړی شي. ما ورته ویل مې ګوره ذمهواري خو د بل چا ده، ځکه چې اوس ممبر چې څوک وي دا خو د هغه ذمهواري جوړېږي چې هغه کوم منصوبې چې شروع وي چې هغې باندې نظر هم ساتي او د هغې باندې کار هم تیزوي، د هغې له پیسې هم روړي. مونږ خو له تیار په پلیټ کې سکیمونه هم ورکړي دي. اوس دا خو نه شو کولی چې لوړی اوچته کړو، لوړی مو دغه ایم پي صاحب له په خولې کې ور واچو چې دا کار وله مونږ دا مو له روان څه ذمهواري خو به هغوی هم سرته رسوي که او بیا خصوصا وګورئ ستاسو جنرل کونسل کې لکه پی ټي آی ټولو کې زیات ووټ اخیستی دی. په تېر الیکشن کې ټولو کې زیات ووټ پی ټي آی ستاسو دغه کې اخیستی دی. نو په کار خو دا چې زیاته نوره توجه تاسو طرف ته وي، ستاسو مسلو طرف ته زیاته دغه وي. بدقسمتۍ نه د پی ټي آی که هغه مشرانې دي او که هغه نمایندګانې دي د هغوی توجه عوامو طرف ته نه ده، د عوامو د مسایلو د حل طرف ته نه ده. ځکه چې هغوی پوه دي چې موږ د بل چا په زور راغلي یو، د
نو زیاتر توجه چې دا هغه طرف ته کوي د عوامو د خلکو د ولس چې کوم مسایل دي هغې طرف ته توجه نشته. په دې 2.5 کاله کې که وګورئ نو ګرانۍ کې چې کومه اضافه وشوه ما خیال دا چې په تاریخ کې داسې نه وه شوې. مخکې که ګراني راتلم نو یو نرخ په مقرر شو چې زه د دې شي دومره ګران شو بس دومره دا نرخ شو. اوس خو داسې حل جوړ شوی دی چې د روزانه په بنیاد باندې نرخونه بدلېږي. که د اوړو قیمت وګورئ دا کم ځای ته ورسېد حالانکې که وګورئ نو د اوړو که دې نه مخکې هم چېرته دغه راغلي وو مسله راغلې وه یا بحران راغلی وو که نه هغه به اکثر د دسمبر نه پس ته شروع کېدو ځکه چې دغه د میاشت یوه نیمه مخکې تازه ترېشرې شوي دي نوی فصل را رسېدلی دی څه موده خو په هغې لګي چې هغې نه پس ته بیا بحران راځي خو دا د دوی د نااهلۍ د وجې نه. او بله ورځ د دوی وفاقي وزیر په اسمبلی کې وایي چې یاره دا ډېره عجیبه خبره ده چې وړو قیمت وایي زیاتېږي وایي موږ پرې نه پوهېږو. شرم وایي د افسوس خبره خو دا ده چې وزیر صاحب ستا دا ذمواري ده چې په دې باندې نظر وساتې. ستا دا ذمواري ده چې خلکو ته په کم قیمت باندې او ارزان قیمت باندې اوړه میلو شي او ته دا وایې چې یاره زه نه پوهېږم او دا ډېره عجیبه خبره ده او په دغې باندې ځان خلاصوي. دا ورسره نه وایي چې دا زما نااهلي ده او زه پرې نه پوهېږم ځکه دا سلسله داسې ده چې د کم شي طرف ته وزیر اعظم صاحب اعلان وکړي یوه ورځ چېرې د فلاني قیمت چې دی په دې باندې زه هدایت ورکوم سرکاري دغه ته چې دې باندې نظر وساتي او دا بلکل چې دا زیات نه شي. دویم ورځ د هغې قیمت چې دی هغه ډبل کېږي. د چینو دغه شانتې تاسو حال وګورئ د نورو شنو د دایونو د هر یو شی د دوایانو چې کوم ځای په هغې باندې سړی حیران پاتې شي چې څه دغه دی. او دا عجیبه خبره چې یو حکومت په خپله یو شی ارزان کړي او هغه بیا خلکو ته نه میلاوي. تیل یې ارزان کړل چې څنګه یې ارزان کړل پمپونو نه غیب شو او بیا په 150 روپۍ لیټر به په ډېر په ګران په سفارشونو په منتونو به میلاوېدل چې بیا دوباره ګران کړل بیا په پمپونو کې موجود وو بیا هر څه بیا ټیک. په دنیا کې وګورئ د تیلو ریټ کم ځای ته راغلی دی او دلته کې بیا هم هغه ګران دغه چلي. نن پی ټي آی داسې دعوه نه شي کولی چې یاره ما دا مسله حل کړه ما دا مسله حل کړه ما دا یو بې کارنامه وکړه او یو شي ریکارډ یې مات کړی دی. هغه د څه د نااهلۍ په نااهلۍ باندې وله ایوارډ ورکوو نااهلۍ باندې وله د ګولډ میډل هم ورکوو او ټولو کې دغه ایوارډ وله ورکوو چې بی ټولو کې نااهله خلک تاسو د حکومت داسې چې ته حل مونږ نه لیدلی چې د هغې حکومت اړه څه وس نه رسي. عزتمندو ځکه همدغه وجه ده چې لا 2 کاله نه دي پوره شوي او خلکو کې مایوسي شوي دي خلکو تمې ترې ختمې شوي دي. زما خیال دی چې اوس چې چا وله ووټ هم ورکړو چې هغوی سره هم خبره کوئ
نو اول به سره لږ ډېر دغه کو اوس سره باس هم نه کوي اکثر پکې دا خبره وکړي او چې یاره زه پکې نه وم چې دا خلاصوي وایي زه نه وم دا نور دا هغه بنیادي هغه فرق دی او دغه دی عزتمندو د ښه ولږ موازنه هم کېدل پکار خلکو ته لږ پته هم لګېدل پکار اوس د دې ضرورت دی چې مونږ کور په کور کوڅو په کوڅو ګرځو خلک په دې خبرې باندې پوه کړو چې که مونږ قومي وطن پارټي سره ودرېږو مونږ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ لاس مضبوطو نو دا داسې نه شو چې یاره بس مونږ د هغه لاس صرف مضبوط دا مونږ د خپل علاقې لاس د خپل د علاقې د ترقۍ لپاره مونږ راغله دا زمونږ خپل لاس مضبوط دا مې ستاسو خواست دي چې دا به تاسو ګرځئ دا جرګې به کوئ او کوم خلک په دې خبرې باندې نه دي پوهېږه او په دې خبرې باندې پوهېږه زه یو ځل بیا ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم د سټیشن د ویلج کونسل چې کومه کمیټي ده د هغې ټولو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی کوم کردار ادا کړو انشاءالله دا به تمه لرو چې دا سلسله به همداسې جاري ساتو او دا بازو یونین کونسل به داسې مضبوطو چې دا موږ ښکاره کړو چې بهی دا د قومي وطن پارټۍ ګډ دی او انشاءالله وي به اخره کې یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني السلام علیکم